زکات متعلق مسائل بیان کړي او ان شاء الله د رجب المرجب په میاشت کې الله پاک موږ کې بیا په ذکر کو او احسان د زکات هغه بیا پای کې ان شاء الله بیان شي. زکات ورکول دا فرض دي او د زکات نه غیر عام صدقه ورکول او خیرات کول په مستحقینو باندې د دې ځان د ثواب. زکات چې په یو چا باندې ورکول فرض شي نو په دې په هر حال کې دا به ورکوي او صدقه دا فرض نه وي، دا مستحب یا سنت عمل دی خو اجر او ثواب ډېر زیات دی، فواید پکې ډېر دي او د دې لپاره خپل خپل محامل دي چې په هر ځای کې دا خرج کړي شي. قرآن عظیم الشان کې الهي کریم د عامو صدقاتو په حق باندې ډېر آیاتونه مبارک راغلي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار دریم سپارے آیات کریمہ. اللہ تعالیٰ فرمائے هغه کسان ينفقون أموالهم بالليل والنهار چې دې خیرات کوي، صدقه کوي د خپلو مالونو نه د شپې او د ورځې. بالليل والنهار د شپې خیراتونه دې کوي او د ورځې دې کوي. سرا وعلانیتا پپټم د خیرات دی او پکار باندې د خیرات دی ولکه د الله په نوم باندې فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تعالی فرمایي دې په دې د رب په نسبت اجر دې ثوابونه دې او دې انعام داري چې دې باندې باندې یره راځي او د دې باندې کې په دې آیات کریمه کې د صدقې په حق لا د خیرات او د ورکړې په حق لا الله تعالی ضرور محل ذکر کړ شفا او ورت پټ او کارا. دا تعین پکې ونشي چې دې وخت کې نه کې او دې وخت کې کې نه چې کله دې وسبر شي کله شپې دې وسبر شي کله ورځې دې ورشي که په پټه دې وسوشي که په کاره دې وشي نو دا الله په نوم باندې به تو ورکړې او په دې کې تعالی اجر. یو اوږد روایت دی حضرت جبریل علیه السلام راغی نبی علیہ السلام کو ایمان دی گفتن ہونا چاہیا اخی جبرائیل اے جبریل امین دا صدقی سے حیثیت جو صحیح اللہ پنون ورم رکھئی مدنیس اجر دے و سے حیثیت توسیب جبے گئی. فقال یا محمد دا صحیح حدیث دے اور امام ترمذی اور امام ابو داؤد غالبا راوڑ دیتے ویڈیو مشکات کے مشتشتا. ابن ماجہ کی مشاہد راضی فقال ورد یا محمد علیہ السلام الصدقۃ علی سبعۃ اوجہ دخل بن خیر خیرات بہدور طریقوں سر واحد بواحد یو فیو یو صدقه داسې نه چې ورته کړ یو په یو اجر بدل ته ملوش. وواحد بعشرة
داسې صدقه بله شته چې یو په نسې اجر ملاوي. وواحد بسبعين بله داسې ده چې په اویو باندې ملاوي. وواحد بمئة بله داسې ده چې یو په سله الله ورکوي. وواحد بسبعمئة او یو داسې ده چې په 900 ملاوي. او واحد ب900 او بل داسې ده چې په 900 ملاوي. فقل ب900,000 آلاف یو په 9 لکه ملاوي. یو په 9,000 ده، دا په 900 او بیا بله په 9,000 او بله په 9 لکه. اوس دا کومه کله ده؟ د دې بیان جبرائیل امین ته رسول الله مبارک وی اخر کې ویل نه. اے جبرائیل امین علیه السلام ما د دې خبرې خبر راکړه. فقال جبريل عليه السلام الواحد بواحد ان يدفع الى غني او ظالم. یو په یو دا چې یو مالدار سړی ورکړي دا عام خیرات دی. عام خیرات مالدار سړی خوړی شي او استعمالولی شي. او ظالم یې ظالم ته ورکړي. ظالم په ظالم ته چې صدقه ورکړي نو وړي شي. دا عام خیرات دی. زموږ خلک په صدقه هغې ته وایي چې یا نظر یې به ملي یې په ځان باندې څه شي لازم کړي وي نو هغه ته صدقه نه وایي. صدقه په عربۍ کې عام خیرات ته وایي او هغې ته په عربۍ کې نظر وایي. د هغې ګډ حکم دی او د عام خیرات دا عام خیرات دی. لکه په دې کلي کې یو سړی پیدا شو هغه وایي چې هلکه زه خیرات کوم یو څه 2-3 دیګا یا یو دې ګولي چې پخېږي هلکه ټول کلي ته اعلان دی راځئ کړی. بس عام خیرات یې هر سړی خوړی شي. نو چې مالدار وخوري نو یو په یو ثواب شي. او چې دویمه چې د یو په 10 الله ورکوي نو هغه دا ده چې یو صحیح جوړ بدن والا انسان ته یو سړی یو روپۍ یا یو شي صدقه کړي د هغې اجر یو په 10 الله ورکوي. ولې چې د الله عام قانون دا دی چې من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. څوک چې یو نیکي د خدای په نوم کوي د الله په رضا د هغې اجر الله یو په 10 ورکوي. اما واحد ب70 هر چې یو په اویا ملاویږي نو دا به څوک کي؟ ادا ده چې ان ينفقا الى ذي رحم مقرب چې یو روپۍ خیرات هغه چا ته چې هغه ستا خپلوان دی ستا رشته دار دی نو د هغې تا ته الله د یو صدقې اویا بدلې درکوي. ولې چې یو اجر خو دې د صدقې شي او دین اجر تا ته د خپلویو د رشته دارۍ د پالنې شو چې تا پکې رشته داري وپالله. خپلوۍ خیال دې وساته او هر چې یو په سله ملاویږي دا څوک دی؟ ان یعطیها الى الفقراء والمساکین والارامل والیتامى. هغه دا ده چې دې فقیرانو ته ورکړي، مسکین ته ورکړي، کونډ ته ورکړي، یتیم ته ورکړي نو د هغې اجر الله تعالی یو په سله درکوي. یو په سله. او هر چې یو په 900 ملاوي ان يدفعها الى الوالدين ان كان مخلصين. هغه یو په 900 دا ده چې مور و پلار ته یې ورکړي که دي غریبانان دي. په دا اصل د مور پلار حق خو ته وایې چې دا حق خو په خپل دی د حق ورکې نو د هغې نه ډېر نو همداسې زیاتي مال مور پلار ته ورکړي. زیاتي صدقه وله ورکړي، زیاتي پیسې وله ورکړي. لکه مور
الوالد وصفحين الحديث نبيه وأما واحد ب900,000 أو أرجي يوما هلك من أبيه إنها سوادات نهض عادة أن يدفعها إلى طالب العلم الذي يتقي من ربه ذاته طالب العلم تورك جاء علم حاصل لأن نحن نريد علم تقي تقوى كيدا والإزمار سعيد أو قرآن يعني حديث تقي كتا يعني تصوف تقي ودس جاتا دولبلا وداني يو سرقي تار يو پنهنك أدر مراوي ويجب أغلق کوشش لگے بگائے نور نتصنوے با دا علماء عدد دیار بھی ولی رسول اللہ مبارک بھی کہ سو پاک زمان دوست او منگری کوئی نہیں نفت ینظر الى طالب العلم دید طالب العلم توقع دا زمان دوست ہے دی زمان شریعت ستگئی زمان دین یادئی زمان احکام و قرآن و حدیث و فقه تقی ندار زمان ملگری و زمان دوست نبی علیہ السلام فرمائی رأيت على باب الجنة أفضل أعمالكم عند الله وإيمان جنت بدروازة مريد الدمعات مشبع بهتر عمل نستاس چه اگر دخده پنیس بهتر دفیزو كلمي الصبر عند المصيبة والعفو عند القدرة والتواضع عند الدولة والجود عند القلة ده مصيبت بوقت صبر کو ستا طاقت و قدرت ستا او ضعف کی بدل وانا عاجزی کی دولت تسرخڑ ده عاجزی پکې ده غریب او فقیر او مسکین قدر کے جالسان او تاسر سشترمنا خطب کی سخا کے او چالا پپڑا باندے بغیر در احسان نا دخدے بنو برد کہے دے بنو برد کہے و احسان دینے کے چدام در ابھی حریر سے مبارک پیچ نبی علیہ السلام مصر میں وَيْمَنْ فَرَّحَ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بِشَيْءٍ وجاج دے مومن مسلمان صرف شاعر کو یوسف یہ ورس قرآن پر پہ یہ جامع ورطولا مومن جامن مومن خوشحال شو نوی اللہ تعالیٰ بددن صدقینا یو پاک فرشتہ پیدا کی دماغ مشکل ددی پر دو بدلی یو وطر مشرق و بلد مغرب دی یاقوت و دمال بدر چڑھو ددی بسر بدنونے پہر بدن کے سر سرنا پہر سر کے سر مغنو پہر مغ کے سر خلے پہر اپنے باندے سر جبے اور پہر جب باندے سر مغنو باندے بدا اللہ ذکر و سر آگے دانا تسبیح پوئی اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيْتَدَرْ إِنسان تپار چچاور دواتا کریدا دد تپار بدر جاور دپوری بکن اپار بخش کول اپار جنقدی بلون دیو مومن لوری نبی علیہ السلام مبارک یو روایت کی مقصد علی مرتا چاچی بما یو پیر درود ہوئی اللہ و بلی سری 10 کرت رحمت روڑی آوی چچا دا اللہ درزاد پار صدقہ اقلا پا اندازی دا وزن دا ارید داری ادخلہ اللہ فی الجن میلا سری والا جنت داخل پپڑا باندے بغیر دعضات و لیسان وروی عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت شبت حضرت جابرنا جابر مشہور صحابی دیوی رسول اللہ مبارک فرمائے قال
جوا ورپسې باغ کی میوه او د هغې نه انسان خوري، باربه خوري، چارپایه خوري. نو وی هغه ټول د دې زمیندار او د دې انسان په عملنامه کې د صدقې په ترتیب کړي شي. دا د ده لپاره صدقه وي. او څوک چې صدقه ورکوي ده ته به الله نس نعمتونه ورکوي. پنځه په دنیا کې او پنځه په آخرت. اول دا چې مال دی پاک، بدن دی پاک، بیماری به دې دغه کېږي زر. څلورم دا چې د ده ژبه به د الله په ذکر جاري وي. پنځم دا چې د لمر او د زمکدن په وخت کې به دې کلمې شهادت وایي په اوچته وایي. او آخرت کې چې کوم دي وی د ورځ د قیامت باندې به دغه صدقه د ده په سر د پاسه سوري وي. سوري وي تر دې چې د خلکو په منځ کې فیصلې وشي. دا د ټولو نه غټه خبره ده. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک سره ناستو یو ورځ نبی علیہ السلام ورته ویې معاذ تا ته یو حدیث بیان وکړم. د ډېر زیات وژړل. بیا چپ شو. بیا ورته رسول الله مبارک ویل دی ورته فداک ابي و امي قربان ولې نه ووایه. نبي علیہ السلام ویل حدثته نفعک که تا زما دا حدیث زده کړ او یاد کړ نو تا له به فایده میلو شي. وإن ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك. او که دا د ضایع کړ او یاد دې نه کړ نو بس دا دلیل ختم، حجت بس تا ختم. د الله په دربار کې بس تا عذر نه قبلي ولې چې تا به هېر کړي. یا معاذ ان الله خلق سبع طرائق قبل ان يخلق السماوات والارض. اے معاذ الله وګو فرشتي مکه د اسمانونو او د ځمکو نه پیدا کړي دي. ځمکې اسمانونه ډالو چې الله تعالی وګو فرشتي پیدا کړي. او د هر اسمان دپاره یوه یوه ملایکه مقرر شوې ده چې د هغې ډېر لوی جلال دی او ډېر لوی عزت الله ډېر ورکړی. معاذ بن یا رسول الله زه به په څه خلاصېږم؟ ما لپاره نجات په څه شي دی؟ نبي علیه السلام ورته وایي معاذه دا هغه فرشتې په هغو اسمانونو چې مقرر دي دا دې دپاره دي چې د هر انسان عمل به ګورو. کوم انسان چې عمل وکړي نو الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. قرآن کې راځي د هر مؤمن انسان عمل ورکړي، عمل صالح او کلمې طیبه یا ذکر دی یا ښکلې خبرې دي. نو په اول اسمان کې دغه فرشته دا چیک اپ کوي د دې. نو که ستا په عمل کې نقص وي نو باغیله وراله یا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعة في إخوانك من حملة القرآن. اے معاذ خپل ژبه کنټرول ساته. دا غیبت نه ستا ضرور په حق کې چې کوم قرآن حافظان دي حملة القرآن دي د هغې په حق کې به خوله ونه خوځئ. غیبت ونکړي د هغې، چغلي ونکړي. وتزکي نفسك بذنبهم او خپل ځان پاک ساته د ګناه نه. ولا ترفع نفسك عليهم او خپل ځان په هغې باندې غټ مه ګڼه. ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة
او د آخرت یو کار دی هغې کې د دنیا کار نه باسه د آخرت کار د آخرت دپاره کوه او د دنیا کار د دنیا دپاره کوه ولا تکبر فی مجلسک او په جومات کې په مجلس کې تکبر مه کوه په خپل ملګرو باندې لوی مه کوه لکه یحبط الناس من سوء خلق د دې لپاره چې خلک ستا نه نفرت وکړي ستا د بدو اخلاقو ګوره ډېر د عبرت خبرې حضور پاک معاذ صاحب ته وایي چې د دې شیانو خیال وساته ګورې بیا به درنه خلک نفرت کوي ولا تنادي رجلا وعندك آخر او تا سره چې درېیم کسي او درېیم ملګري وي نو د هغه درېیم په مخ کې د دویم سره په پټې پټې خبرې مه کوه بیا به د هغه په زړه کې څه خفګان راشي ولا تتعظم على الناس په خلکو ځان لوی مه کوه ولا تبذر او څوک مه ازاره او خفه کوه فتمسك كلام النار کدا کار دی وکړه نو د دوزخ سپي به دې وچیچي هل تدري ما هن يا معاذ اے معاذ ته پیږي چې دا څه شی قلت ما إلا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أدري وما ورته وی چې زما د مور او پلار تاسو ته قربان شي ما ته پته نشته قال النبي عليه السلام د جهنم سپي هغه د بدن د اړیکې نه غوښه راکاږي د بدن نه دا غوښه راکاږي تش اړیکې د انسان پرېږدي د هغې نه وروسته بیا معاذ صاحب ځان ته ناست فکر به ځان سره کوو چې دا خو چې چا سره کینې خو خامخا به د خولې نه سوځي او خامخا به یو مجلس کې یو سړی کتې بدبدین وي ته به پې دا میوچت وګاڼې دا به هر وخت غمګین ناست و ځان سره معاذ صاحب او څه به یې کول تلاوت د قرآن به یې کوو بس بارې کې به فما رأيت أحدا أكثر من تلاوة القرآن من معاذ هذا الحديث في المختار ينبغي للمسلم. دا راوي وایي ما د دې نه وروسته معاذ نه لیدل مګر کې تلاوت پې نو ځان به ناست او ای معاذ د خپل ځان دپاره څلوېښت هدیې د مرګ نه مخکې ولېږه څه د هدیې د ملک الموت دپاره څلور د قبر دپاره څه د نکیر منکر دپاره څه د میزان د تل دپاره څه د پل صراط او څه د مالک دوزخ دپاره څه د جنت د رضوان دپاره او څه د نبي علیه السلام دپاره دا ټولو چې ذکر کې نو زه کوشش کوم که څه مې ته درته وویلي او څلور د رب دپاره اما الاربعة لملك الموت اسرائیل علیه السلام دپاره چې ته څلور لېږې نو هغه دا دي چې خپل خپلوان ملګري دوستان دې خوشحاله کړي دې هغه خبره خپل خپلوان ملګري دلته یخنۍ سخت نیولي نه د خیر سبحان الله راوړي او نه اواز او جواب راکړي خدای ته څه چل پتا شو خپل ملګري راځي ساته خپلوان پردي ټول او فوت شوي منځونه راوګرځوه او د مرګ دپاره تیاري نیسه او خپل رب ته هر وخت متوجه اوسه او شوق ده او هر چې د قبر دپاره دي نو چغلي مه کوه
تشو بولو د څاڅکو نه ځان ساته ولې چې اکثر عذاب قبر د تشو بولو د څاڅکو نه به سړي ته ملاوي او د چغلې نه ملاوي حدیث کې راځي استنزهوا من البول فإنه عامة عذاب القبر منه او چغلي د دې نه به ځان ساتي وقراءة القرآن او قرآن تلاوت ډېر کوه ځکه چې قبر کې دا پکار راځي والصلاة في الليل والناس نيام او د شپې تهجد او لمونځ کوه چې خلک ودي امام بخاري او روایت کول دی په اول حصه کې نن وخت پوره شوی دی ځینې ورځې دي دا روایت د امام بخاري په دې کتاب ته موافق کوم د دې دوه خبرو سره چې د مدینې منورې سردار د اقوام مولا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل روان دوه قبرونه په لار کې صحابه کرام مسترد مدني جانان ته یو کجوري لار ته راپرې کوي په من نیمه په یو قبر کې نیمه په بل قبر کې خښئ صحابوی قربان داولی ویدا دوار پا عذاب کی اختری دا دخت دا کجوری چی سوک پوری پدی قبر ولار و شنوی دا بسیقت پی ولی چی هر شیک بوٹی ذکر کئی نو دی سر بدد دا قبر ندا عذاب اللہ لری کئی و دفع کئی چی یونا ذکر کئی و دانی عذاب مقاریمان جاتا قبر کبھی کی لکتی کی جو انسان قبر تناز پر تلاوت کی جو ثواب کرے گاب لکتی کہنا کہ ذکر وصر کی گاب لکتی کہنا وجدہوی فذکر کبیر آجو خدا انسان دا ذکر پر تلاوت بانے بائے لہذا صحابڑی رفیات خلق تھا مقوطات نکول زمانی اولیاء راول شی او برگان راجع بشی او شیخان نو دا یو ادنا صحابی مرتبه ترگرس حیات ساکے پدی کم نسلو کمی که منگو صحابه یا منگو نبی علیہ السلام و یو کنی یا یو شانی بلدا دیر خطرناک نتیجت دا طول مد عامال دا یو صحابی تربیت ترگرس محبوب کوئی جستاسو دا احد دا قرب رسل در خیرات کے زمان دے جو صحابی دے یو پڑھو 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 سواب مردس دیکھ بے خبر بدلش نو صحابہ ٹھیک ہو دیکھ کوئی خلق خبر کیے کہ نبی وطوی قربان دے دوالت جعذاب ملاوی گی دا سگنا کی کولا سگنا کی ذاک کوئی جدائی بنانا مو خبر شو چیزان پرسات رسول اللہ مبارک بتوئی ویوانا هذا هر جدائیو کو ندب دا تشبول نزان نسار دا تشبول چوے کولی پکو بیران دے باری سوی کمک کجی لگ دے کی تشبول کی آغاز مکہ ہوں نتدب کئی آغاز تیرم تندیگی دا تدبا مخوکو مدن پریوئی دیکھ کیا ملاوی دا ولی دل عذاب ملاوی جیدی پر نسکا کرو جیدہ نبی علیہ السلام کی طرف چگلی کولا چگلی تھی تھوئی جیدہ یو کس خبری یو دوری آغت ہے پکاری او داغت اتنا روڑی دی آغت ہے پکاری و جنگ جو دو بداکار کو اس دیدے کی اول مقتدہ آدھا دمدہ حسنہ و جماع عقیدہ ہوں مضبوطہ عقیدہ دا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ سے خیر خودری شو خودری دی وقتا دادی دور منو خور لان دی مدنی جانان دادی عذاب و گناہی دادا پیغمبر شان دے گئے جیتا پیغمبر ہوئی گئے بلد دادا تاسو نے پختنہ کو یو سریت تشو بول نظام نسات ما تا استاد نشته پدې ډله کې یا باب دنیا کې څونه خلک چې ردی کې وکم سره د تاسو شاس نه تا کار کوي
دا علم کی چاہتے ہیں معلوم لیکن بدن جانان تا دلیل پتہ لگی کہ دا سڑی بور نظام نساتی و دا ساتی دا عیب بھی پڑھنا خبر دا رب کریم محبوب علیہ السلام تا دلیل ہوتا ہے دا سمتنیر شیعان بولے نہیں ولی زمانے کے بعد نا پویا مقتین یا ملیان بھی آگا تا کوئی دا پڑھو شیر و علم دو جی نبی دعوت خود نبی معنات اور گورا ہے تو ملائے کا امین نبی ستا ہوئی نبی دا نبی نا مشتاق تے نبی دا نبی نا نبا خبرداری تا ہوئی اور نبی کو وزن دا فعیلون را اسم فاعل نبی آگا چاہتا ہوئی چی آگا دا غیب و خبر ورکولو والا جسا مخدشی بھی دی داغی قبر محمد کا ورکلی دی اور جسا تر قیامت دبکی کی داغی قبر ورکلی تیر تصوی آواز نام کے نبی علیہ السلام ندراتون کی طول حالات بیان کری دی دا وکی کی دا ندر ذکر نبی ہوئے ندی نمنے دا مسئلہ معلومی گی ندی ہوئی چنا جیا کنشن علم نشتا چی نشتا بیا بتاو بیتی پر پات دیر شو نلحاظا بیا بتام دارشان داود پیغمبر ہو نجی آغت دراتون کے زمانے چی سوبر سکی در ترجمت و ترجمت تپوی آگتو لی بیان کری تاس تپتشتا بیان کری کنا اکسی ہوئی سیب آخر زمانے کی بداوشی و داوشی و داوشی دا کولی بیلی نمازد سامعینو نقد دو خبری وی کہ امام بخاری دا خبر لیوکلا ندی دیکھے او ہر چیزا پرشتو دا پارنی چیزا خبر کی نورشتیا ہوا ہے جناغی دا برشی او غیبت مکوا او دا مخلوق سر حاجزی کوا او دا باقی بدت ندیولی اما دا پانا میں دماغ لگا چیزا تیرے دا میزان دا پارسلی ٹھیک شو کنا او دا فرشتی دا دوزخ چکم داغی دا پارسا عمل کول پکار چی سڑی آگی عذاب دا بچی او چی جنت تا سڑی دیلو آگی نصر کول پکار چی جنت تا پلاشی او دا خودے دا کل پیغمبر دا پارسا دول پکار چی دارون کے بشارشی او دا رب العالمین دا پارسا پکار چی آگی دا بمی انشاءاللہ بلی بیوی تتاس کا بلیبان سفکر افکار کما اللہ